أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. صدق الله العظيم. مخکې آیتونو کې د بنی اسرائیلو دویمه خبیثه هغه بیان شو چې هغه تعمق ته په دین کې، یعنی په سوال کې سوال کول او د پیغمبر په خبره باندې عدم اعتماد کول، دا چونکې د دوی باطنی مرضونه مختلف امراض الله تعالی د دوی بیانوي. یو هیله بازی چې د هغې واقعه مخکې تېره شوه چې د هیله بازۍ په وجه باندې هغه خلک الله تعالی ذلیله کړل او شادوګانې ته جوړ کړل. بل د پیغمبر په شان کې ګستاخي کول او بل تولی د حق نه د الله تعالی د احکاماتو نه اعراض او بل په سوال کې سوال پیدا کول، دا د دوی هغه باطني خباثتونه وو. نو دوه خبیثې هغه بیان شوې، د دې ځای نه درېیمه خبیثه هغه ذکر کوي او د دې تعلق د دې مخکینی رکوع سره دی. په دې کې الله تعالی د قتل د نفس هغه واقعه بیانوي. دې واقعه کې تقدیم او تاخیر دی. بنی اسرائیلو کې یو سړی ولګي د خپل ترې قتل کو او بیا دعوی په محلې والا باندې وکړه، نو د قتل د نفس واقعه دې ځای کې بیانوي او د مسلې حل الله تعالی ورته دې طریقه باندې راوباسه چې تاسو یو غوا ذبح کړئ، د هغې په حصه باندې دا مړی ووهئ، نو دی به ژوندی شي او خپل قاتل به وښئ. نو هغه مخکې بیان کړه. هغه په دغه بنیاد باندې چې د دوی چې کوم ناکاره باطني امراض او خباثتونه وو، دا د خلکو ذهن ته راشي، ذهن نشین شي. په دغه بنیاد سره چې کوم نو تقدیم او تاخیر په واقعه کې راغی. نو د قتل د نفس واقعه دې ځای بیانېږي او د قاتل د ښکاره کولو چې کوم صورت الله تعالی دی ته مخې ته کېښود هغه مخکې بیان شو. او بعض مفسرین فرمایي چې نه، دا ځان له دوه واقعې دي. یعنی بنی اسرائیلو کې چونکې د سخي او د غوا د عبادت هغه چسکه پرته وه، څنګه چې سامري ورته چې نسخې جوړ کړو، دی ورته په سجده پرېوتل. دقسې یو پیره بني اسرائیل موسی علیه السلام سره په لاره باندې روان، نو په یو قوم باندې تېرېدل چې هغوی د غوا عبادت کولو، هغې ته په سجده باندې پراته وو. نو دی موسی علیه السلام ته وی چې اجعل لنا الها کما لهم آلهه، دغسې یو اله موږ له هم وګوره، یو خدای که نه. وګوره دی ته د خپل خدای مخامخ دی، په سجده ورته پراته دي، نو موږ له هم دقسې یو خدای په کار دی. موسی علیه السلام غوسه شو ورته چې بل انتم قوم تجهلون، تاسو ډېر جاهلان یئ، تاسو بالکل نه پوهېږئ په دې څیزونو باندې. آسماني کتاب در سره دی، پیغمبر در کې موجود دی، هغه خلق په گمراهۍ کې مبتلا دي، تاسو د هغې ګمراهۍ طرف ته چې کوم نه بیا هم رجحان کوئ. په کار دا دی چې تاسو د دوی په دې حال باندې افسوس وکئ او تاسو دا ووایئ چې وګوره دا خو عجیبه خلق دی، غوا ته په سجده باندې پراته دي. او نو تاسو له په کار دا دی چې د دوی په حال باندې افسوس وکئ، نو د افسوس په ځای تاسو د هغې نه اثر قبول کو او تاسو دا وایئ چې اجعل لنا الها کما لهم آلهه، مونږ لم دقسې یو خدای وګوره چې څنګه دی ځان له خدای کتلی دی. تاسو خو ډېر لوی جاهلان یې.
نو د دې په زړونو کې چونکې د غوا د عبادت د سخي د عبادت هغه چسکه پرته وه او الله تعالی مخکې فرمایي چې واشربوا فی قلوبهم العجل د سخي د عبادت هغه محبت د دوی باندې سکوله شوی نو الله تعالی دوی ته حکم وکړ چې تاسو غوا ذبحه کوئ نو دوی ګوتې نه ورتلې غوا ذبحې ته چې دا به کومه غوا ذبحه کوو څنګه رنګ به وي څنګه به وي داسې قسمه سوالات پې کول هوړی نه کېده چې دا غوا ذبحه کړو د غوا د ذبحې حکم ورته وشو په دغه دوران کې چې کوم دی نو یو سړی ولګېد هغه قتل وکړو او موسی علیه السلام ته چې مسله راغله چې دقسې زموږ سړی قتل شوی دی د قاتل معلومات پکار دی قاتل پته نه لګي د وحی په ذریعه سره ته د الله نه سوال وکړه چې موږ ته قاتل وښایي نو الله تعالی ورته د دې صورت هم دا راوښکه چې تاسو به دا غوا ذبحه کوئ د دې یو اندام په دې مړي باندې ووي نو دا مړی به ژوندی شي او خپل قاتل به وښایي نو بعضې فرمایي چې د ذبح د بکرې واقعه ځان له ده او د قتل د نفس واقعه ځان له ده خو الله تعالی دی ته د ذبح د بکرې حکم وکړو په دغه دوران کې قتل د نفس وشو دی رال موسی علیه السلام ته د قاتل طلب کو الله تعالی ورته دا صورت ذکر کړ چې هم قاتل به تاسو په دغه طریقه معلومیږي نو دی مجبوره شو د غوا ذبحه کولو ته یعنې دی ذبحه کوله نه نو بعضې داسې فرمایي نو دا توجیه صحیح ده او بعضې وایي چې نه عبارت کې تقدیم او تاخیر دی قتل د نفس وشو په بله محله کې مړی ومونتی شه دی په هغه محلې والا باندې دعوه وکړه د موسی علیه السلام په دربار کې حاضر شو چې دقسې زموږ سړی وجلی شوی دی او مونږ چې د محلې والا به دیت راکوي یا به راته قاتل ښایي نو موسی علیه السلام ته الله تعالی د وحی په ذریعې سره ووایي چې دی د یو غوا ذبحه کړي او د هغې یو اندام دی چې نن دې مړي باندې ووایي دا مړی به ژوندی شي خپل قاتل به هغه به وښایي نو دې واقعه کې تقدیم او تاخیر دی قتل د نفس وشو ورپسې د بکرې د ذبحې دا صورت د قاتل د پیدا کولو دپاره الله تعالی دا پیش کو او دې کې دا صورت ورته ځکه ذکر کړه چې دې کې خو دوه خبرو ته اشاره ده یو که موسی علیه السلام ته الله تعالی برای راست چرې ویلو چې تاسو یعنی د دې قاتل یعنی د دې مقتول قاتل د ده د ارواره د پلانې دی نو بیا به د موسی علیه السلام تکذیب کو کېدای شي د موسی علیه السلام نه انکار کړو چې نه ته دروغ وایي نو بیا دا خو کفر دی چې پیغمبر ته د دروغو نسبت وکړي نو الله تعالی داسې یو صورت اختیار کو چې دا مړی په خپله ووایي چې زما قاتل پلانې دی نو په دې کې بیا چې د انکار هغه شک او شبه او څه صورت نه جوړېده نو په دغه صورت باندې یو خو قاتل به ښکاره شي او بل چونکې د دی په زړه کې د غوا او د سخي هغه د الہ د معبودیت هغه قدر پروتو نو الله تعالی چې کوم نو د دی په لاس باندې دا غوا ذبحه کوي چې دی ته پته ولګي چې دا غوا دا یو حیوان دی دا الہ او معبود نه دی ځکه موږ په خپل لاس باندې ذبحه کوو چې د دی د زړه نه د غوا د عبادت دا چسکه ختم شي نو په دغه بنیاد باندې الله تعالی دی ته د دې ذبح حکم هغه بیان کو او دا حکم راتللو او د بنی اسرائیلو هغه خباثت هغه ښکاره کېدلو بس هغه چې کوم نو کله به یو تپوس کو کله به بل تپوس کو کله به چې کوم نو د الله تعالی حکم کې یو شان ټال مټول کو کله بل شان ټال مټول کو نو د دې د وجه نه دی ته دا مسله نورم سخته شوه او بیا چې کله دا غوا دی اومونته دا یې ذبحه کړه نو په دې کې چې کوم نو هغه قاتل هغه مقتول له سیسا د غوا وړله هغه پاسېده او باقاعده د ټولو خلکو وړاندې ووي چې زما د اروارو دا زما قاتل دی زه د مال دپاره شن وجلی یم به دغه خبرې دغه الفاظ وي او بیا دوباره دی په شا باندې لړ او بیا مړ شو واپس وفات شو صرف د لږ ساعت دپاره الله تعالی ژوندی کړو بل په دغه دوران کې یو ډله و په دی کې چې هغه د باس بعد الموت نه منکر و د آخرت د ژوند نه هغوی انکار کو هغوی وی چې یو انسان مړ شي او ریزه شي ختم شي او بیا دوباره څنګه ژوندی کېږي دا خو هسې خبره دا خو زموږ د عقل نه ماورا خبرې دي نو الله تعالی دی ته وښول چې الله تعالی په دې باندې قادر دی چې یو نفس تاسو وړاندې یعنی هغه مړ شو روح ته لړ او دوباره ژوندی کولی شي دقسې الله تعالی په دې باندې هم قادر دی چې دا ټول خلک به د قیامت پر ورځ دوباره ژوندي کوي نو په دې کې د هغه خلکو چې د باس بعد الموت نه انکار کو د هغوی د دې خبرې باقاعده مشاهده وکړه چې واقعي الله تعالی چې کوم نن په دې باندې قادر دی چې دوباره به دا خلک ژوندي کوي نو د هغوی هغه شک او شبه د آخرت متعلق هغه ختمه شوه
نو فرمایي وَإِذْ قَتَلْتُمْ او یاد کوي هغه وخت چې کله قتل وکړه تاسو قتل که تاسو ګوره قتل دی په خپله کړی بیا په بل باندې چې کوم نو دا الزام ولګولو نو الله تعالی وایي هغه وخت یاد کړئ چې تاسو په خپله باندې یو نفس قتل کو او بیا هم په یو بل باندې راړو په یو بل باندې د دې الزام لګو چې یو وی تاسو قتل کړی دی بل وی تاسو قتل کړی دی وَإِذْ قَتَلْتُمْ کله چې قتل که تاسو نفسا یو نفس لره فَادَّارَأْتُمْ نو پس تاسو مختلف شوي فیها په قاتل د دې نفس کې تاسو اختلاف شروع کو د چا مړی و نو هغه وي چې د محلې والا وجلی دی محلې والا وي چې مونږ خو نه دی وجلی بل چا به وجلی نو په دې کې دی اختلاف شروع کو په یو بل باندې الزام شروع کو والله مخرج الله تعالی ظاهرون کې دی ما د هغه څیز کنتم تکتمون چې تاسو یې پټوئ دا خو دارواره لګېدلی او ترې قتل کړی د مال دولت دپاره او د دې دپاره بیا په پردی محله کې وغورځو چې دغه خلکو نه دیت حاصل کړي نو دیت په هم میلاو شي یا د تره مال به ورته هم میلاو شي الله تعالی دا خبره ښکاره کول غوښتل او بیا هغه ځای کې د دې یو قانون جوړ شو چې کم وارث ولګي او خپل مورث قتل کړي نو دی به د هغه د وراثت نه محرومه وي انو دا څنګه چې پته ولګېده چې دا قتل د رواره کړی دی نو هغه چې کوم نه دا رواره ولا راونیوه او بل د دې رواره چې کوم نه د تره د دې مال د میراث نه مکمل محرومه پاتې شو او دا حکم باقی دی باقاعده چې وارث ولګي د وراثت دپاره قتل وکړي نو دی به چې کوم نه د هغه د حصې نه محرومه کېږي نو دی خو دا خبره پټوله قتل یې په خپله وکړو په بله محله کې وغورځو په هغې باندې تین کوله دا خبره الله تعالی ښکاره کول غوښتل چې زه دا قاتل ښکاره کړم دی ته نو ځکه الله وایي چې والله مخرج الله تعالی ظاهرونکی دی ما کنتم تکتمون هغه شی چې تاسو یې پټوئ او چې کله دی دا غوا واغسته ورته چې دا ذبح کوي او په دې باندې دا مړی ووهئ چې دی پاسي او تاسو ته خپل قاتل وښیي فقلنا پس ووی ورته مونږه اضربوه ووهئ تاسو دې مړي لره ببعضها په بعضې حصه د دې غوا نو بس دی دا کار وکړو هغه پاسې د خپل قاتل وخو کذلک یحیی الله الموتى هم دغه رنګې ژوندي کوي به الله تعالی مړو لره اوس دې ځای کې د هغه خلکو باندې رد دی چې کوم د باس بعد الموت نه منکرو هغوی به دا وي چې بس انسان باندې مرګ راشي بس دی ختم شي کیسه خلاصه شوه الله تعالی ورته دې ځای کې مشاهده وکړه چې څنګه دا مړی ژوندی کولی شي نو دقسې په دې باندې هم قادر دی چې د قیامت په ورځ باندې به دا ټول انسانان دوباره ژوندي کوي څنګه چې دا مړی ژوندی که د عدل او د انصاف تقاضی پیش کړه چې هغه دعوه وکړه په محلې باندې چې هغوی به مال دیت راکوي او دغه رنګې د وراثت دپاره یې تره مړ کړو الله تعالی هغه قاتل ښکاره کړو هغه د وراثت نه محرومه شو او د هغوی د دیت نه محرومه شو بلکې الټه خپله په هغوی کې تاواني شو نو دقسې به الله تعالی د قیامت په ورځ باندې دا ټول انسانان ژوندي کوي نو د بلوغ نوالې در مرګه پورې چې دی څنګه زندګي تېره کړې ده نو دی سره به باقاعده د عدل او د انصاف معامله کېږي دی نه به د دې تپوس کېږي نو که یو سړی نیکعمله وي نو هغه ته به د هغې ښه بدله میلاو شي او که یو سړی نافرمانه وي یا کافر وي مشرک وي نو د هغه دپاره به چند یو خراب انجام مخې ته راشي نو ځکه الله تعالی وایي کذلک یحیی الله الموتى دغه رنګې چې کوم دی نو ژوندي کوي به الله تعالی مړو لره د قیامت پر ورځ ویریکم او خی تاسو ته آیاته هغه نشانات د قدرت په خپل لعلکم تعقلون د دې دپاره چې تاسو د دې خپلې کوپړای نه وی کار واخلئ ځکه الله تعالی انسان ته چې کوم دی نو عقل ورکړی دی فکر یې ورکړی دی دماغ یې ورکړی دی په دې دماغو کې باندې به دی سوچ کوي چې زه د څه دپاره پیدا یم الله تعالی وایي اپحسبتم انما خلقناکم عبثا آیا تاسو دا ګمان کوئ تاسو عبث پیدا شوي تاسو عبث نه یې پیدا شوي ستاسو د دې ژوند شاته یو لوی مقصد پروت دی یو لویه زندګي پرته ده او په دې ژوند باندې هغه ژوند موقوف دی چې دا ژوند دې څنګه تیر کړه نو د هغې مطابق په تا ته هلته کې صله او بدله میلاویږي نو الله تعالی د انسان نه غفلت لرې کولو دپاره وفرمایل چې اپحسبتم انما خلقناکم عبثا آیا تاسو دا ګمان کوئ چې تاسو عبث پیدا کړی شوي
تاسو به دقسې آزاد ژوند تیروئ نه آزاد ژوند به نه تیروئ د الله تعالی د احکاماتو مطابق ژوند به تیروئ نو ځکه الله وایي ویریکم او ښیي تاسو ته آیاته هغه نښې د قدرت خپلې هغه نشانات د قدرت خپل لعلکم تعقلون دپاره دی چې تاسو د عقل نه کار واخلئ تاسو ته الله تعالی سوچ درکړی دی فکر درکړی دی عقل درکړی دی دا استعمال کوي او د دې نه صحیح کار واخلئ او د خپل ژوند دا روح چې کوم دا شریعت طرف ته ورتاو کوي د دې واقعاتو بیانولو مقصد او دغه رنګ د بني اسرائیلو د دې خباستونو بیانولو مقصد هم دا دی چې د داسې قسم حرکتونو نه مونږ تاسو ځان وساتو د الله تعالی د احکاماتو پورې ټوکې نه کوو د پیغمبر په خبره باندې اعتماد کوو او د هغوی یعنی د کول پیل مونږ سره قدرداني وي دا نه چې لکه د بني اسرائیلو په شان چې د خپل پیغمبر په شان کې ګستاخي کوو او د هغوی په خبرو پورې ټوکې مسخرې کوو نه الله تعالی وایي چې داسې قسم خبایثو نه به تاسو ځان ساتئ ځکه دا د الله په رسېدو کې تاسو ته یو لوی دیوال او یو لوی آړ دی بیا ورته وکیدئ وَإِذْ قَتَلْتُمْ او کله چې تاسو قتل کو نفسا یو نفس لرا فدارأتم فیها پس تاسو اختلاف وکړه په دې په قاتل دې مړي کې یعنی په یو بل باندې الزام لګولو والله مخرج الله تعالی ظاهرون کې دی ما کنتم تکتمون هغه سلر چې تاسو یې پټوئ فقلنا نو پس اوی ورته مونږه اضربوه وهی تاسو دې مړي لره ببعضها په بعضې حصه د دې غوا کذلک یحیی الله الموتى همدغه رنګې به ژوندي کوي الله تعالی مړو لره د قیامت پر ورځ ویریکم آیاته او ښیي تاسو ته هغه آیاتونه د قدرت خپل نشانات د قدرت خپل لعلکم تعقلون د دې لپاره چې تاسو د عقل نه کار واخلئ